الرحیم. زه یایاز خان د پول نیو ډسټرکټ رپورټر د مردان. نو دې وخت کې مونږ راغلي یو د پاروټي دانې والا خو مونږ سره موجود دي. نو دلته یو جګړه شوې ده ماشومانو په سره، خو الحمدلله نن سبا زمونږ په کلي علاقه کې مشران موجود دي. مشرانو کردار هم دا دی چې دوه کسانو روغه راوستل، د کلي کې نور څه مسایل هغه بیانول. نو مونږ هم راغلي د پول نیوز والا او یو څو مشران دي، هغوی یو فیصله وکړه او ماشاءالله ډېر ښکلې فیصله یې وکړه، ځکه چې د جنګ جګړو نه هېڅ هم نه جوړېږي، خو هغوی دا فیصله په دې وخت او زر هم ختمه کړه. مونږ یو څو مشران د هغوی نه هم تپوس کوو، هغوی په دې کې ډېر ښه کارکردګي وکړله. جی تاسو خپل نوم او خپل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نور محمد نوم دی، خانزاد میر کلي. او دا دلته موږ د یو ماشومې واده و هغې کې ناست او سار دلته د نیر په غاړه د ماشومانو خبرې مبرې او والټه کول شروع شو. هغې سره ورو لکه د واړه بیا لیب پکې راغلی یو دوه درې کسان په دې کلي کې چې څو کسان وو. موږ نو دا لکه مطلب موږ خلاصۍ هم وکړو. موږ په دې کې لکه یو بل جګړې ته مزید پرې نه ښودل. دلته دی چې کم دی نو د ټکر سره ولاړو، دوی هم خبر شو، راغلي چا رپورټ نه دی کړی، خو دوی راورسېد، ځان راورسو د امن دپاره چې دلته کې لکه نور مزید څه ونه شي. خدای پاک دې دوی سره هم ښه وکړي. او د دې علاقې چې څومره مشران دي لکه مطلب په هر کلي کې په هر ځای کې دغسې خلک به زر راغونډ شي او خبره ختمه کړي، ډېر ته یې نه پرېږدي. ستاسو هم شکریه ادا کوو، په موقع راورسېدئ، الله هم خوشحاله کړه. او په هر ځای کې چې کوم داسې خبره راځي نو په کار دي هغه ځای مشرانو له چې هغوی راغونډ شي او سم دس هغه ځای ختم کړي او اشر ختم کړي او دپ یې کړي. مهرباني. جی مونږ یو بل مشر سره هم خبرې کوو، هغوی هم په دې کې ډېر ښکلې کارکردګي ادا کړله. دا راځئ د هغوی سره هم بسم الله الرحمن الرحیم. مولانا عاقل زما نوم دی، د جمعیت علماء اسلام تحصیل مردان صدر یم. او دلته نه خبر شوم یو ملګري زرین تاج نوم یې دی، هغه راته رینګ وکړو چې دلته په دې کلي کې زه دې جومات کې جمعه هم پړاوم. نو هغه چې خبر شوم دوی جګړه کړې، بیا چې رالم ملګري انتظامي والا هم ناست وو، مشران زمین بابو شو، د نور جمال ملګری شو، نور محمد صاحب شو، د دې پکې ډېره ښه کارکردګي وشوه. او همدغه شانتې زموږ معاشرې له پکار دي چې داسې مشران ترمنځ شي او د دوه فریقینو ترمنځ روانې راشي چې پکې روغ راولي. نو انشاءالله زموږ دا معاشره به هم په دې باندې جوړېږي. پخوا یو جرګه سیسټم و په پښتنو کې، الله دې اوس هم دا قایم او دایم کړي چې تر کومې پورې انشاءالله د جرګې سیسټم موجود وي، مشران موجود وي، سپین روبي موجود وي. نو دا مسلې چې څومره راځي انشاءالله دا به په دې طریقه باندې هوارېږي. مزید به هم کوشش کوو انشاءالله چې داسې کم مسایل راځي نو هغه مسایل به انشاءالله